یا کې چې موږ دا نشو نه ولې دې موږ نشي وکړو ولې دې موږ تماشې وکړو او دا څومره د افسوس خبره ده چې زما شان د دېرش څلېرویشت کالو ځوان چې دی هغه به خپلو مشرانو ته چې د هغوی په ږیره کې به سپین راغلي چې الله ته هم حیا کوي زه به ورته دا وایم چې یاره باید تاسو موږ ته نصیحت وکړئ موږ کشران یو تاسو موږ ته ووایئ چې یاره دا غلط دی او دا صحیح دی قرآن کې الله تعالی موږ ته صراط المستقیم هم ښوولی سمه لاره هم ښوولی غلطه هم ښوولی په سمه باندې موږ ته څه میلاویږي په غلطه باندې موږ ته څه میلاویږي ټولې راته ښوولي 2 ورځې ژوند دی نو دا یو ورځ به موږ لګیا یو په خوب کې مزایق کوو دا بله ورځ به چې دی نو په نشو کې نو سبا موږ خدای ته مخامخ کېږو نه الله تعالی فرمایي په قرآن کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر اسمانه پورې ګناهونه وکړه ما تعالی زندگی درکړې نیمه زندگی ته ګناهونه وکړه خیر دی او یا فیصده ګناهونه وکړه او یو پیره ته ما د په صدق سره ووایه نو چې ته یو قدم واخلې زه د پسې 10 قدمونه اخلم او په صدق سره ته واپس ماله راشي 15 وخته مونځ زیات نه زیات نیمه ګنټه په 15 وخته مونځونو باندې لګي د دې نه علاوه د قرآن تلاوت زما په مردان سنټرل جیل کې ملګري دي هغه ویل چې ما نه 302 شوه چې په ما باندې څومره وخت هغوی ولګو په هغه وخت کې ما قرآن حفظ کړو ما ځان سره په جیل کې قرآن حفظ په هغه دوران کې ما قرآن حفظ کړو نو مطلب د خپلې زندګۍ نه دلته که کوم تاسو یې داسې زندان نه دی نو داسې قید دی دلته کې ستاسو اصلاح کېږي دا یو داسې یو چیریټي ده او داسې یو تنظیم دی اجاز باید تاسو سره ګپ شپ هم لګي تاسو له هغه ذهني سکون هم درکوي خو تاسو ته پته شته چې د دې ټول څه مقصد څه دی ستاسو راجمع کېدو د نشو نه اړولېدل د خپلې زندګۍ پهچان تاسو ته کول یو لسو منټو چې تاسو دې ګریوان کې وګورئ زموږ څونه زندګي پاتې ده 50 کاله پس په تاسو مونږ کې یو هم نه نو چې مونږ کله خاورو له لاړ شو آیا مونږ سره داسې شته چې خدای ته وښایو چې مونږ دا کار کړی که نه مونږ ټوله زندګي چې دی نو د اجاز په دغه کې تېره کړې وه په فاونډیشن کې ولې الله تعالی انسان له قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ما انسان له دومره عقل او شعور ورکړی هر انسان له مسلمان له نه انسان له که هغه کافر دی که هغه یهودي دی که هغه مسلمان دی که هر مذهب سره تعلق ساتي دومره عقل او شعور هغه له ما باید ورکړی دی حتما چې هغه پرې د ښه او بد پهچان وکړي که مونږ دروغ وایو مونږ ته اټومیټک پته لګي چې دا کار زه ښه نه کوم که مونږ نشه کوو مونږ ته پته لګي چې دا کار زه ښه نه کوم نو ولې هغه کار وکړو مونږ زمونږ ذهن یې نه مني زمونږ ضمیر یې نه مني مونږ پرې ملامته کېږو او بیا د ماشومانو سوچ کول د خپلو کشرانو سوچ کول په کار دی مونږ هغوی ته نصیحت وکړو هغه ماشومان مونږ د لاس نه رانیولي او راوستي وي زما پلار چې دی دا نشه کوي افسوس پکار دی لعنت پکار دی مونږ له په خپل ذهن باندې په خپل فکر باندې د خپلې زندګۍ باندې چې مونږ ګټه څومره وکړه مونږ تاوان څومره وکړو 50 کاله په دې کې داسې ملګري دي مشران دي چې هغوی به 15 کاله زندګي تېره کړي نو 20 کاله پس په هغه مشران یا یا نه په پاکستان کې زیات نه زیات چې عمر شي 80 کاله عمر نو مونږ څه وکړل زمونږ زیات نه زیات 20 کاله زندګي پاتې ده په دې 20 کالو کې به نیمه زندګي چې دی په خوب کې وځي 10 کاله ژوند دی په دې 10 کالو کې داسې ستوخت جمع کول دي الله تعالی د صفات لري مونږ څه کوو راغلی یو هلو یاره یو وایي ما له رابطه نه کېږي کور کې ما ته پته چې ته وځې ته به واپس څه کوې دلته کې په ځان سره مناظره وکړه ځان ته شیشې کې مخامخ وګوره چې زه څه له راغلی یم زما د ژوند مقصد څه دی زه دې له راغلی یم چې زه به نشې کوم زه دې له راغلی یم زما دومره کشر به راپسې او ما ته وایي چې ته غلط کار کوې هغه پوهېږي چې غلط دی او ته نه پوهېږې چې هغه ستا نه پیدا دی ستا اولاد دی د چا وارۍ د چا خورۍ د چا کشر ورور مشر ورور راوستی که مشر ورور دی کشر یې راوستی دی ولې څوک د لارو کوڅو نه روچت شوي دا څومره ښکلی ژوند دی دا د روډ د غاړې نه د فوټپات نه روچت شوی دی ولې مونږ له الله تعالی دا شعور راکړی دی چې زه یې درته وایم خو پوه شه چې دا شعور په انسان کې شته چې دا کار غلط دی مونږ له پکار ده مونږ خپل پهچان وکړو چا سره هم مه کوئ چا سره هم دغه د مخامخ په شیشه کې ودرېږئ او الله تعالی ته ځان مخاطب کوئ چې زه خدای ته مخامخ ولاړ یم او د خپلو سترګو کې ځان له وګورئ او ځان سره مناظره وکړئ ځان سره آرګومنټ وکړئ ځان ته مخامخ شه ځان ته ووایئ چې یاره زه مجیب زلمې ما څه وکړل په نن ورځ کې ما څه کړي دا که په دې شپه کې ما له مرګ راغی زه به خدای ته مخامخ کېږم زه به ورته څه یم چې ما څه چل کړی ما څونه سره وړي ټوله 2 ورځې زندګي ده اوس زه لګیا یم تاسو له ژوند درکوم بس روان دی یو سیکنډ ځي دا یو سیکنډ زما د ژوند نه روان دی او تاسو ما له زندګي راکړئ که د چا نه ښه خبرې اورېدې عمل هم پرې وکړو علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محفل ته لاړ شئ په یو سوچ باندې لاړ شئ چې یا به چاته څه ښیم یا به له چا نه څه زده کوم او دا عبادت عین عبادت دی چې یو څوک د چا نه ښه خبرې اوري
ځان سره په وجود کې راولي په خپل عقل کې شعور کې کېږدي او په هغې باندې عمل وکړي ځان ته په خپل ګریوان کې 10 منټو له وګورئ خپل ځان سره واده وکړئ عهد وکړئ نه به کوو داسې کار چې په معاشره کې ګنده وي هغې باندې موږ خپل ځان ملامته کوو او موږ څوک د لاسه ونه نیسو داسې دغه په شان چې موږ څوک هم د لاسه ونه نیسي او دلته کې هم راولي چې دا والی نه 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 باید موږ د خلکو ته ووایو چې دا کار غلط دی دا څومره درانه مشران یې دا څومره ښکلې صحرې لري څومره ښکلې ګیرې لري یقینا چې زما په خبرو زه خو پوهېږم نه نو داسې ده چې الله دې وکړي زما په خبرو باندې تاسو خفه شوي دی او د دې نه علاوه به ته یو څو شعرونه ووایم خپل چې په ځان پوهېږم ما خطا کړې ده چې مې له تا سره وفا کړې ده ستا په رضا مې تل رضا کړې ده تا که هر څومره ناروا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې د رضا کړې ده بیا ناڅاپي تورې وریځې راغلې بیا چا د سر سودا کړې ده مونږ که ځان اوسیزو رڼا نه کوو او ستاسو مړوډي رڼا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسیږي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسیږي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده تا به خدای کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور غلا کړې ده نه نو ته ښکته ولې ګورې د محبت ګناه خو ما کړې ده زلمي یې مونږ غونته ساده وباندې تاسو د حد نه انتها کړې ده وایي دې ته خو مې اوس هم ویلو زه ګناهګار ریمبو تا ته ډالۍ کشي خو راته به وې چې رقم دې ویلي چې ویرل شوي او یو څلوېښت پېرې به راته ریمبو د هغې نه مخکې د څو شعرونه واوره چې زه ګناهګار په داسې کار شم چې ګناه یې نه وي زه ګناهګار په داسې کار شم چې ګناه یې نه وي په داسې جرم پانسي کېږم چې سزا یې نه وي که باران غواړې نو اسانه طریقه یې دا ده داسې ماشوم له دیکې ورکړه چې بابا یې نه وي غریب مزدور یم زه ګناهګار په داسې کار شم چې ګناه یې نه وي په داسې جرم پانسي کېږم چې سزا یې نه وي که باران غواړې نو اسانه طریقه یې دا ده داسې ماشوم له دیکې ورکړه چې بابا یې نه وي داسې مجنون وي چې لیلا سره په څنګ کې کښېني زه خو مجنون هغه ته وایم چې لیلا یې نه وي غریب مزدور یم د بچو زیری په ما مه کوئ زه په هغه مبارکي اخلم چې سا یې نه وي او دغه شعرونه زما د خوښې شعرونه چې وخت مهربان لکه جنت زما په در ایښی وخت مهربان لکه جنت زما په در ایښی لالي مې ټوله شپه د ما په سینه سر ایښی وخت مهربان لکه جنت زما په در ایښی لالي مې ټوله شپه زما په سینه سر ایښی د خپل نظر کمزوري وګڼه چې بچ دې کړم د خپل نظر کمزوري وګڼه چې بچ دې کړم ما خو زړګی درته په نښه برابرې کړې دا شعر د موجود صاحب ته ډالۍ وایي زه ګنهګار یم ما ګناه کړې ده زه ګنهګار یم ما ګناه کړې ده چې مې ګلرنګ سره وفا کړې ده ای ما ته یې خیرې د ځواني مرګ وکړلې ما ته یې خیرې د ځواني مرګ وکړلې ما ورته ټول عمر دعا کړې وه ما د هر چا په مرګ سلګۍ وهلي هر چا زما په مرګ خندا کړې ده کاروان چې کار تلل شو غیرمي زه ته یې تا د مرګ سودا کړې وایي وخت مهربان لکه جنت زما په در ایښی لالي مې ټوله شپه زما په سینه سر ایښی د خپل نظر کمزوري وګڼه چې بچ دې کړمه ما خو زړګی درته په نښه برابر ایښی چې زه یې نه ومه خوښ دغه د هغه خوښه وه اجازه تا ته ډالۍ چې زه یې نه ومه خوښ دغه د هغه خوښه وه چې زما خوښ ما پې نوم د خپل دلبر
خوښ دغه د هغه خوښه وه چې زما خوښ و ما پې نوم د خپل دلبر ایښی و ما د یو چا د انتظار سړي کې محسوسې کړلې تمامه ورځ یې په بلۍ باندې نظر ایښی و او شونډو تر شونډو نږدېکت او بېباقي غوښتله خو مجبورو د هر ارمان په سر خنجر ایښی و زما اوږه یې د ټوپک دپاره وټاکله خپله اوږه باندې یې سور او سپین څادر ایښی و کشي به راته وې رقم چې ته ما بیا کافر کې هغه اصل کې د مینې وضاحت ما لږ کړی و نو هغې باندې علما چې دی هغې وې دا سړی چې دی دا کافر دی بیا ورسره زه کېناستم او مناظره مې ورسره وکړه موږ د توتانو پاڼې نه دي ویلې موږ هم څه داسې کتابونو نه په شا باندې تېر شوي یو هغه داسې دی چې زما سوال دی مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر دی عنوان دی پکې لویه فلسفه ده یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن احاطې له دا ګندره سیشلول دي زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تېره سوکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کویکاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غېږ کې ارمانونه رژېدل دي نه جي دا خو مینه نه ده نه جي دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه قیسې دي معاملې دي که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان لی وسر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شوې دې کې لویه فلسفه ده مینه رب سره اسمان کې دوه په دوه مباحثه ده مینه په بوراک کې چې په خپو کې د جانان مې غوړېدلې وزر پروت دی مینه نیمه شپه کې د خپل یار سره رشته ده مینه یخ بادونه نه دي قاري صاحب مینه یخ بادونه نه دي دا د اور یوه لمبه ده دا چې سرې بسر کې ویني دا په مینه شین جنت دی غرغنډې چې پرې بلیږي او دننه شنه باغونه دا سبل څه نه دي د نمرود دور قیسه ده مینه څه ده دا په ځمکه اسمان نه ده بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي ما ته ورشئ د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي مینه څه ده دا په ځمکه اسمان نه ده بس چې ځان درته سینګار کړي د غنمو یو دانه هم پیغمبر په ځان مین کړي مینه دومره لیونی شي د غنم په بدله کې جنتونه کړي قربان مینه ناز مینه انداز دی د موسی د جلال راز دی د عیسی د حکمت نوم دی د داود د نغمې ساز دی مینه رنگ دی مینه شرنګ دی د خواجه د رباب تنګ دی مینه جوړ د لا ثبوت دی هر کافر د دې ثبوت دی مینه دومره ړوند احساس دی چې د تور کاڼي نه جوړ بوت په سرې مینې سور کافر ته د هما واړه دنیا نه قدردان پروردګار شي مینه سړي مینه درد دی چې د وینې موج کې راشي د فارس ظلمت سبا شي او د جهل انتها ته ستا او بېنومه محبت ته ستا په روح کې عقل راشي او وجود دې هم فنا شي ای زلمیه ستا په مرګ به محبت د ژوند بقا شي بس همدا به محبت وي چې د مرګه را پیدا شي سم چې زده کړل که نه سم چې زده کړل ډېر څه بس ژوند سره په وفا زندگی به بدلوئ عمل به پې کوئ انشاءالله ټول عمل ستاسو کار دی صرف یو خبرې ته چې م سوچ وکړو چې 50 کاله پس په موږ نه یو بس نه به زه یم او نه به تاسو یې دا یو تریخ حقیقت دی ښه زما والد صاحب مور ته مې ویم لکه دغه د مرګ دا خبرې مې کولې ما ته غلی شه ما ورته مور دا حقیقت دی دغه تورې خاورې
دا چې تاسو لږ داسې زما په شان امیجن کې زما په شان د ذهن کې راولئ دغه تورې خاورې دغه کنده او د پاسه پې خاورې انبار او دغه تابوتو دا هر څه چې تاسو را یاد کې شل ډېر زیات نه زیات شل کاله هغه چې کله ته پوره زندګي وکړې یعنې د مرګ او ژوند څه پته لګي څوک وایي هارټ اټیک ورته وشو څوک وایي اکسیډنټ یې وکړو څوک وایي یو دغه وه فوګ و دا فوګ ته څه وایي لړه وه بس دا بل ګاډی ورسره وجنګېدو څلور پکې مړه دي پنځه اخو هغې خو ورته پته نه لګي خو بیا هم که چېرې مونږ ژوندي وو نو 140 کاله بس به مونږ نه یو سوچ وکړې د مجیب زلمي خو ورټخیزه خبره وکړه ډېرې مضبوطې خبرې بیا ستاسو ذهن کې ناست دي خو زه بیا لړه خیام چې تاسو کې واده چا کړی لاس ټول درکړی تاسو ټول ودونه پرې ځای دا احساس تاسو رښتیا لکه دا فکر کړی چې ستاسو ماشومان به یې دروازې ته راګوري نه هغوی به شلګي نه هغوی به جامه لري که نه او غواړي چې مطلب دا بابا مه راشي ما سره کښېني خوراک به هم غواړي ښه جامه هم خوښه ده هم نازولي دي په سره د بابا سره نشته او بچو مې رحم نه کړی تاسو نه یې کړی په دا تشې وړې دي په دې سنټر کې ما ولیدل چې 3 ځله پرې راغلي دا انسان نه دی صفا خبره کوي بد اخلاقي که راځي خو دا انسان نه دی د انسانیت احترام لري نه خپل بچي ته احترام لري نه خپل ښځې ته احترام لري نه مور او پلار سوچ کړي ولې ظلم کوي په خپل ځان رحم وکړئ په خپلو بچو رحم وکړئ په خپله ښځه رحم وکړئ ظالمه ستا ښځه بل ته ودرېږي چې را بېګاره مشی نشته دی دا کې څه احساس نشته دا ټولې هغه حقیقت خبرې که زما په خوله به د اخلاقه راځي د حقیقت خبرې دي دا به څومره خوند وکړه چې ته په مازدیګر روان یې یو درځن کې لار اخیستې او خپل بچي له ورکړې دا به څومره خوند وکړه او که نه دا درته ښه ښکاري شي ستا بچی راوځي او بل چا ته چې ماما یو کیله راکړي ډېر ډوب نه ځمه ځکه چې بیا داسې هم داسې خفګان حالات دي ایمان چې په کوم انسان کې نه ګورې په هغه کې غیرت هم نه ښه او غیرت دنیا کې غټ جهاد دی چې یو سړی دی یو سړی اجاز به یې ته شپه ورځ دعاګانې کړی ځان ته هم دعاګانې کړی او مړه دا صرف پښتو وکړی په ایمانداري صرف پښتو غواړي دا کار که څوک پښتو کې راس رسر نه اخلي زما خو کړی او بیا به یې په خپلو بچو دپاره یې وکړی ښځې دپاره یې قسم درته کړمه چې هغه ښځه او هغه بچو باندې څه تېرېږي تاسو هم ناست یې بېغمه یې بس اجاز به یې لګیا دی خوراک شراک غوم دله کوي یو مطلب دی چې لیټ یې درته لګولی یو ځای نه جوړ کړی خو ظالمانو هغه ښځه او بچي بس یي په هغو څه حال تېرېږي بس الله رحم درمه وکړه ډېرې خبرې وکړه خوشحاله وباد لره اجاز دې ډېر کور وداني ډېر غټ خدمت یې کړی دی خدای دې اجر ورکوله او الله دا خپل دا ټول خدمت الله یې په خپل دربار لیک قبول وکړي ټول یو جهان الله